د بني اسرائیلو باره کې او هغو دپاره یو نمونه یو مثال ذکر کړ د آدم علیه السلام عله بچي والا چې یو لګیا شو او بلې سړي د قتل که او د قتل کول نه پس دې ته د ښخېدو طریقه نه وه زده نو هغه ورته کارغه وښیله. نو مضمون هغه روان دی. الله رب العزت فرمایي چې من اجل ذلک همدې د وجې نه که چېرته یو سړي دا طریقه وکړه خصوصا په بني اسرائیلو کې که چا یو نفس یعنی یو سړی قتل که بغیر د څه جرم نه یا دې دپاره څه فساد جوړ کړي په ځمکې کې نو فکأنما قتل الناس جمیعا ګویا کې دې ټول خلک چې قتل کړي ځمکې کې. من اجل ذلک همدې د وجې نه مو لازم کړي وو کتبنا علی بني اسرائیل مقرر کړي یو لازم کړي وو بني اسرائیلو باندې چې انه من قتل نفسا چا هم څه قتل کوي نفس بغیر نفس بغیر د څه جرم نه مطلب چې یو جرم هم نه او فساد فی الارض یو فساد جوړولو دپاره د ځمکې نو فکأنما قتل الناس جمیعا ګویا کې دي ټول خلک قتل کو ومن احیاها او چا هم څه ژوندی که مطلب څه جرم کې یعنې بغیر د جرم نه څوک قتل نه کړي نو فکأنما احیا الناس جمیعا ګویا کې دي ټول خلک ژوندي کو. ولقد جاءتهم رسلنا یقینا راغلي وو دوی ته د ستاسو د موږ په واضحو دلایلو سره ثم ان کثیرا منهم نو بیا یقینا ډېر د دوی نه بعد ذلک فی الارض لمسرفون او دې نه پس هم دوی زیاتی کول په ځمکې کې. د دې دپاره مسرفون ذکر کوو کسه د بني اسرائیلو کې ټول نه زیات انبیا راغلي وو او همدارنګې دغه مخکې ذکر کوو چې دا د ځمکې ملوک بادشاهان ګرځولي وو. الله تعالی دوی ته فتح ورکوله دوی خپله باندې فتح اخیستنه مطلب چې الله تعالی ورته وایي چې دې ځمکې ته تاسو لوړ شو بیت المقدس ته نو بس تاسو ته فتح میلاویږي خو دوی د الله تعالی احکامات اصل کې منلو نه. انما جزاء الذین یحاربون الله دې ځای کې بعضې خلک دا معنی کوي چې انما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله چې یا دې نه هغه قطاع طریق مراد دي چې هغه مسلمانان وي خو دې ځای کې د آیات سره دې نه مراد کافر کوم قطاع طریق دي چې هغه نه سمبلیږي نو بیا د هغو سره جهاد وکړو جنګ وکړو چې هغوی دغو شکو نه منې شي. روح المنی ذکر کړي انما جزاء الذین یحاربون الله یقینا بدله یا سزا د او خلق والا چې هغه جنګ کوي د الله تعالی او د هغه پیغمبر سره ویسعون فی الارض فسادا قصد قطع تعریش حدیث کې رسول نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کنه کوم خلک چې شکر کوي د نور خلکو حق خوري نو دغه فسق او ګناه او حرام او ناجیز کار دی. خو که بیا څوک حلال ګڼي کنه چې یاره د پردی مال وخوري په حرامې طریقې سره او جایز هم ګڼي نو بیا حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي او د تشریح کې محدثین لیکي بیا دا کفر دی او دا سړی کفر ته وځي ځکه چې کوم شی الله تعالی حرام کړی وي او تی حلال ګڼي دي سړی کفر کیږي ځکه د حکم ثبت د الله تعالی الټه کول دي. یحاربون الله ورسوله چې هغه جنګ کوي د الله تعالی هغه پیغمبر سره او یسعون فی الارض فسادا او کوشش کوي په ځمکه کې فساد کولو نو دوی دپاره سزا دا دی چې ان یقتلوا چې دوی قتل کړی شي او یصلبوا یا پنسي کړی شي او تقطع یا دا چې دوی له کړ کړی شي ایدیهم لسونه وارجلهم او پښې من خلاف بدل او ینفوا من الارض یا دا چې وشړلی شي د ځمکې نه مطلب جلی وطن کړی شي. ذلک لهم خزیون فی الدنیا دا دوی دپاره رسوایي دی په ځمکې کې یعنی په دنیا کې ولهم فی الاخرة عذاب عظیم او دوی دپاره په آخرت کې عذاب لوی دی. الا الذین تابوا من قبل دا پوزه صورت ذکر کړ چې دوی دغه شوکې کوي او توبه نه وباسي هغه صورت کې ګیر شو او دویم صورت دا چې الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم که تاسو ته لوست راتلو نه مخکې توبه وباسئ د خپلو ګناهونو اقرار وکړ نو بس بیا دا پرېږدو. خو اصل خبره دې ذکر دی چې الله تعالی به دوی ته بخښنه وکړي خو په هغه صورت کې چې د کوم د حقوق الله وي حقوق الله به بخښنه وشي خو چې کوم حقوق العباد دي هغه اوس هم په دوی باندې باقي پاتې وي یا خو به هغه مالک ته مال واپس کوي او که مال صورت کې نه وي نو دوی به بیا معافي ورسي معافي به ونه غواړي. الا الذین تابوا مگر هغه خلک چې هغوی توبه واسطه من قبل ان تقدروا علیهم مخکې د قدرت تاسو په هغو باندې فعلمون پوه شئ چې ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخښونکی رحم کوونکی دی. په دې صورت کې غفور رحیم چې حقوق الله بخښنه وشي نورو ته نه کېږي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله یا خلکو چې ایمان راوړئ تاسو ویرېږئ د الله تعالی نه وابتغوا الیه الوسیله تاسو ولټوئ دې ته طریقه د نزدېکت والا
او دې کې وسیله نه ډېر خلک منع کوي چې یاره د مثال کوم د شرکي طریقې سره وسیله وغیره دا حاصله دا صحیح نه دی. دې کې ګڼ تفسیرونه حواله را جمع کړي، تفسیر خزین، همدارنګه قرطبي، روح المانی، مدارک وغیره ټول لیکلي دي چې دې کې مراد الوسیله مراد نیک عمل دی. دا چې عمل وکړه چې هغه د پیغمبر طریقې سره برابر وي نو به دې سره نزدېکت الله تعالی ته حاصلېږي، او باقي کوم نور طرق چې خلک ښیي په دغو سره هېڅ نزدېکت نه حاصلېږي بلکې دې سره ګناه میلوېږي. وجاهدوا فی سبیل الله فی سبیله، او تاسو جهاد وکړئ په لار د موکل لعلکم تفلحون، دې پس تاسو کامیاب شو. ان الذين كفروا یقینا هغه خلک چې هغوی کفر کړی لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، که چېرې یقینا دوی دپاره هغه څه په ځمکې کې دي ټول ومثله همدارنګې نور هم ورسره کې معه هم دې سره لیفتدو به چې دوی فدیې کې ورکړي من عذاب دغه تخفیف اخروي دی، او خلکو دپاره چې هغو د کوم مذکوره باره احکام ذکر شو همدارنګې قطع طریق وغیره دغه کارونه کوي نو بس دوی خلکو دپاره تخفیف ذکر کوي چې دا نه مني نو دوی دپاره من عذاب یوم القیامت دی چې ځمکه کې څوره څه هم دي او همدارنګې نور ورسره کړي او بیا د فدیې کې ورکړي نو بیا هم دوی دا قبول نشي به ما تقبل منهم قبول نه کړی شي دوی نه ولهم عذاب علیم، دوی دپاره عذاب درناک دی. یریدون دوی غواړي ان یخرجوا من النار چې وځي د اور نه وما هم بخارجین او نه دي دوی وتونکي من حد دینه ولهم عذاب مقیم، دوی دپاره عذاب همیشي والا دی. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا، د دې والا تعلق انما جزاء الذين يحاربون الله سره دی. که څوک هم د دې کار نه منې کېږي دا غلې وغیره کوي نو بیا والسارق والسارقة د غل سړی او همدارنګې غلا ښځه نه فاقطعوا أيديهما نو دوی له کټ کړو لاسونه جزاء بما کسبا نو دغه سزا د هغه څه کوم دوی عمل کړی نکالا من الله، او دا عبرت دی د الله تعالی طرف نه والله عزیز حکیم، دا الله تعالی زوره حکمتونه لري. فمن تاب من بعد ظلمه، چا چې توبه وباسله وروسته د ظلم نه او اصلح او اصلاح وکړه د خپل عمل یعنی مطلب عمل نیک، فان الله یتوب علیه، یقینا الله تعالی مهرباني وکړي په دې باندې توبه قبوله کړي. ان الله غفور رحیم. الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، مخکې ګڼ احکامات ذکر کو، نفي د شرک فعلي وکړه او نفي د شرک په تصرف وکړه، نو هغه نه پس یو ځل بیا مسله د توحید ذکر کوي. الم تعلم ان الله ایت نه پوهېږي چې یقینا الله تعالی دپاره اختیار د اسمانونو او د ځمکې دی. یعذب من یشاء، غضب ورکوي چې چاته خوښه شي او بخښنه ورکوي چې چاته خوښه شي. والله علی کل شیء قدیر. یا ایها الرسول لا یحزنک الذین، نفي الشرک فعلی او نفي د شرک په تصرف نه پس دی نبی صلی الله علیه وسلم د تسلی ورکوي. ای پیغمبره لا یحزنک غمجن ته نه کړي تا هغه خلک چې هغوی جلتي کوي فعل کفر په کفر کونکو کې، مطلب چې کوم د کفر کوي او کې جلتي کوي منډه وي هغه طرف ته. من الذین د او خلقونه قالوا چې آمنا چې موږ ایمان اورې به افواههم په خلو د دوی سره ولم تؤمن قلوبهم، او زړونه د دوی ایمان نه دی راوړی مطلب منافق دي. ومن الذین او د او خلقونه جهادو چې هغوی یهودیان دي سمعون للکذب چې هغه جاسوسي کوي د پاره درو، سمعون لقوم آخرین او دوی جاسوسي کوي د بل قوم دپاره لم یأتوک چې هغه نه دي راغلي تا ته. یحرفون الکلمات چې دوی تخریف کوي کلمو کې من بعد مواضعه وروسته د خپلو ځایونو نه یقولون دوی چې ان اوتیتم، دې نه مراد د یهودو والا کوم تابعدار خلک دي نه هغو به یهودو کوم علما او پیران خلک وو هغوی به دا خبره ورته کوله د یقولون ان اوتیتم نه چې یاره که چې کوم احکامات مو تاسو ته بیانوم د تخریب کړي شوي، مطلب چې هغو به د تورات کې تخریب به کړی او همدا یې به تېر چې دا د الله تعالی احکامات دي، حالانکې الله تعالی احکامات به نه وو. نو بیا ورته ویل تاسو نبي صلی الله علیه وسلم مجلس ته لاړ شو کوم شی چې مو ته خیر هغه مطابق وي دغه پیغمبر الله مانو که هغه مو مطابق نه وي چې کوم تاسو ته بیان کړي دي نو بس بیا پرېږدو بیا ما مانو. یقولون دوی چې ان اوتیتم که چې تاسو ته درکړی شي هذا دغه نه فخذوه واخلئ و ان لم تؤتوه، که چېرې دا شی تاسو ته بیان نه شو نو فاحذروه نو بیا ځان بچ کړو. ومن یرید الله فتنته، او چاته چې وغواړي الله تعالی چې دغه ګمراه کړي نو فلن تملکه نو ته نه یې ملک له دې دپاره من الله شیئا د الله تعالی هغه څه نه بچ کولو دپاره هېڅ شی هم. اولئک الذین د هغه خلک دي لم یرید الله ان یطهر چې نه غواړي الله تعالی